وقد يتوهم أن هذا دليل على وجود الصانع من غير افتقار إلى إبطال التسلسل، وليس كذلك، بل هو إشارة إلى أحد أدلة بطلان التسلسل، وهو أنه لو ترتب سلسلة الممكنات لا إلى نهاية لاحتاجت إلى علة، وهي لا يجوز أن يكون نفسها ولا بعضها، لاستحالة كون الشيء علة لنفسه ويعلله بل خارجا عنها فيكون واجبا فتنقطع السلسلة. دا ځای لګران دی طالبه ښه. هغه پاس سر کې مونږ وویلې چې موجد د عالم دا به قدیم وي او واجب الوجود به وي. قدیم به وي او د واجب الوجود تعریف مونږ او تاسې وکمانا ضروري الوجود به وي. ضروری الوجود نه متعبر و کدا معنا چې د نشت نه به محال راځي. داسې یو څوک به موجد د عالم وي که هغه نه وي نو محال راځي. اوس دلیل ته مو اشاره په داسې انداز کې کړې وه چې موجد د عالم لره خو موجد پکار دی. اول مو دا ټکی ثابت کا، ولی په ممکن خاص کې عدم او وجود دواړه مساوي دي او اصلا په کې عدم دی. اوس چې ترا لګيږي او د دې ممکن خاص وجود ته په عدم ترجیح ورکړي نو دا ترجیح خاص نه راځي، نو خامخا لابد من مرجحنا. یو څوک مرجح به پکار وي چې د دې ممکن خاص وجود ته په عدم باندې څه شی ورکي؟ ترجیح ورکي. څه شی ورکي؟ او که مرجح نو او ممکن خاص د عدم نو وجود تراغه نو ویل چې څه لازمیږي؟ ترجیح بلا مرجح او دا باطل ده. اوس دې ځکه دا خبره کو چې د موجد د ممکن یا موجد د عالم د پاره دا سوق دی طالبه. نو بیا اسرها احتمالات منګو تاسو سلم شریف کې ویلي واغه درو. دا امکانو چې موجد د عالم د پاره د ځکه حقایق او ماهیات درې دي: ممکن، واجب، ممتنع. ممتنع خو موجد د عالم نشي جوړېدلی ځکه هغې کې خپله امتناع پرته ده چې یو شی خپله ممتنع وي نو غیر ته به وجود څه ورکړي. نو دا خو تېنه بیخي لرې کوي. دوه پاتې شول، واجب پاتې شه طالبه او ممکن پاتې شه. نو چې واجب پاتې شو ممکن پاتې شه نو دی اوس وایي دا موجد د عالم دا ممکن هم نه دی. موجد د عالم څه شی دی؟ ممکن په دې معنا باندې دو احتمال جوړېدی شي. دا موجد د عالم دا ممکن نه دی. ولی په ممکن که چېرته موجد د عالم ممکن شي لازمیږي طالب یو د استحالاتو ثلاثهونه او دا درې وانه باطل، یا دور راځي یا تسلسل راځي او یا طالب علتیت شی لنفسه راځي او دا درې وانه سره څه شي دي؟ باطل دي. د بطلان طریقه څه ده؟ طالب نن حادث یومی دی، یو شی دغه د اوس را پیدا شه، صحیح ده؟ په دې حادث یومی کې دا ممکن دی، دا اوس را پیدا شه د عدم نه وجود ته چې د تشریف راوړه. نو که دې کې امکان شته چې موږ دوه سلسلې فرض کو یا یو سلسله موږ او تاسې را فرض کو د دغه حادث یومی نه تر چا پورې؟ په جانب د ماضي کې تر لا اله نهایت نه پورې. او یا موږ تاسو یو سلسله فرض کو د دغه حادث یومی نه په جانب د مستقبل کې تر لا اله نهایت نه پورې. خو زه دا جانب د ماضي به راواخلو. دا حادث یومی دی، اوس په دغه ساعت کې پیدا شه دا شی، اوس پیدا شه. نو اوس ته وایي چې هلکه د دې دپاره موجد څوک دی؟ نو دا موجد د ته بیرته رالګېږي دا په دې سلسلې د ممکناتو کې څه شی وایي؟ داخل وایي. نو چې موجد د ممکن په سلسلې د ممکن کې داخل وای چې دا په دې ممکن کې داخل دی نو دخول صورت ادا ده
دا ممکن و، په ده کې عدم وجود څه شی سره مساوي و برابر و، نو اوس د ده دې وجود ته چې په عدم ترجیح ورکړی نو دا دې ممکن ورکړی نو ځکه دا موجود تا په سلسله د دغه کې څه شی که ممکناتو کې درا داخل که نو چې ده ورکړی د طالبه دې ته چې تا بیا وکتل نو لکه دا خو خپله ممکنې خاص دی په ده کې عدم وجود سره څه شی دی برابر، نو طبعا د ده دې عدم ته چې په وجود ترجیح ورکړی دی، وجود ته چې په عدم ترجیح ورکړی دا به هم چا ورکړي، ښه نو دا ترجیح چا ورکړی وی دا ده ممکن ورکړی. دا سلسله همداسې روانه ده په جانب د ماضي کې همداسې مخکې پسې ځه، نو چې مخکې پسې ځه په دې کل سلسلې د ممکناتو کې به ځینې علل وي او ځینې به معلولات وي، یو څه به داسې چې د نورو دپاره د وجود دپاره علت وي او څه به داسې چې خپله معلول وي نو چا به ورته وجود ورکړی، نو چې په دې ټولې سلسلې د ممکناتو کې ځینې معلول دی او ځینې څه شي دي طالبه، ځینې پکې معلولات دي او ځینې پکې علت دي. نو اوس دې نقطې ته تاسو دلته سوچ کوئ، وای دا سلسله به یا همداسې روانې تر غیر نهایته پورې، زه پسې بیخي درېږم مخکې مزل کوه، زه هغه ممکن دې دپاره او هغه دې دپاره او هغه دې دپاره او هغه دې دپاره، نو دا سلسله چې ته بیخي قطع کوې نه او خبر همداسې مخکې روانه ده یو په بل موقوف دي، نو په دې صورت کې لازمیږي تسلسل، او تسلسل چې دی دا باطل دی. ولې؟ ځکه په تسلسل کې طالبه لازمیږي اجتماع د چا د اشیاء متعدده او د امور غیر متناهیه بالفعل، او دا چې دی دا باطل نه، دا څه شی دی طالبه؟ دا باطل ده. یو ګوره یو دا تسلسل چې موږ او تاسې وایو که نه، چې دا وایو چې هلکه دا وجود د اشیاو چې دی څه شی دی دلته لازمیږي وجود د اشیاو غیر متناهیه بالفعل، نو هلته موږ او تاسې مخکې یو تعبیر کړی او دا غیر متناهي نه ده، دا په دوه قسمه ده، یو غیر متناهي بالفعل ده لکه دغې صورت کې چې دا اوس راغلله، دا د ده دپاره موجود چې دا د ده دپاره دا د ده دپاره دا د ده دپاره دا د ده دپاره، نو دې ډول ستا یو هر یو ځه هر سابق د لاحق دپاره څه شی دی موجود، نو تا په دې صورت کې غیر تناهي راوستله، عدم تناهي دې راوستله، خو د عدم تناهي دې ته عدم تناهي بالفعل وایي. یو عدم تناهي په دې معنا باندې ده بالفعل، دا ځان سره یاد کړي، دا تاسو ته په کار راځي، او یو عدم متناهي ده په معنا د چا سره د لا تقف عند حد سره، لا تقف دا په یو حد ودرېږي نه، دا په یو حد باندې ودرېږي نه، په یو حد نه ودرېږي، یو عدم تناهي په دې معنا باندې دا په معنا د لا تقف عند حد چې دا په دې یو حد ودرېږي نه. پارسی بانان حضرات توی کنو خوی بد بانه بسیار د دې منکرینو په مبارک صاحب رحمت الله علیه باندې او اعتراض دا هم وای کوم کتاب کې لیکلي دي کوم تقریر کې چا ورته ویلي دي کوم کتاب کې چا ورپسې لیکلي دي چې حضرت مبارک صاحب رحمت الله علیه ته خدای تعالی کمالات غیر متناهی ورکړي دي، او چې دې ځان ته غیر متناهی کمالات ثابتین نو دا خو داو د خدای توپ دا نو دغه په دې باندې مشرک شي. د لیکلیو کتابو کې تقریرونو کې باندې مولایانو ویلي چې دا ویلي دي چې د کمالات غیر متناهی کمالات خدای تعالی ورکړي او غیر متناهی کمالات خدای چا دي د خدای تعالی دي. نو دا بیچارهګان په دې اختلاف ونه خو دا استاد زده کې چې چرته مولا درته ونه وای چې الک پلانی صاحب ته غیر متناهی کمالات ته تعالی ورکړي دي، عدم تناهی چې باطله ده هغه باطله ده چې کوم په معنا د چا سره بالفعل سره دا د بنده په حق کې چې د څه شی مناسب نه ده چې یو بنده ده چې دغه ته د خدای تعالی ټول کمالات بالفعل ورکړي او غریب پکې راغونډوي، او یو طالب کمالات په دې معنا باندې دي چې لا تقف عند حد چې دا کمالات په یو حد ودرېږي نه، په دې معنا چې دغه انسان په دایم ترقی کې دی، د انسان په چا کې دی نو چې څوک په دایم ترقی کوي نو دغه کمالات په یو حد باندې نه ودرېږي، نو کته ژوندی وي نو هم په کمالاتو کې په ترقی کې، که مرګ در باندې راغی هم په ترقی کې په کمالات وي. دا صحیح حدیث کې چې راځي چې موږ تاسو وایو چې اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث، درې شیان دي چې دا قطع کېږي نه د مرګ نه بعد هم، نو طالب چې د دریو شیانو عمل علی سبیل الدوام یو مړي ته د مرګ نه بعد هم رسیږي، د مرشه او دا اعمال د کړي دي صدقه جاریه ده او علم ينتفع به یا ولد صالح دی چې يدعو له، او د دې د اجرونه چې د ته د مرګ نه بعد هم رسیږي، نو چې د اجرونه د ته د مرګ نه بعد رسیږي نو طبعا طالب د مرګ نه بعد هم په ترقیاتو کې وي که بنوي، خو مخکې د رسیدو د عمل نه مرتبه یو چې د خپل اعمال نور خلا پرې ده دا کوم خپل د کړي دي چې هغه ورسیږي هغه نو عمل کې زیادت راغی ترقی وشوه،
چې بیا ورپسې بیا ورسېدل، بیا پکې ترقي وشوه، بیا پسې بیا ورسېدل، بیا پکې ترقي وشوله. او بیا چې داسې یو څوک وي چې هغه په زرګونو لکونو مریدانو متعلقین لري او دا سبا او بېګا ورته دعاګانې کوي، نو دغه په درجاتو کې به خدای تعالی ترقي نه راولي؟ د خپلو اعمالو نه علاوه چې کوم هغه کړي دي. نو دا چې خلک لګیا دي دعاګانې کوي، نو خامخا ترقیات به پکې راځي. همدا وجه ده موږ او تاسې وایو چې د الله تعالی د دوستانو د نیکانو مؤمنانو ترقیات دا په مرګ سره بندېږي نه، دا د مرګ نه بعد هم همدغسې جاري وي او جاري وي جاري وي جاري وي چې بس د خدای تعالی خوښه او کومې اندازې ته چې دی دا خبر ورسېدله چې تر څو اعمال موجودېږي دوی په ترقیاتو کې وي. نو په دغه معنا باندې دا تاسو ته ما ویل چې غیر متناهي تسلسل باطله وروستو خبره کوو، نو غیر متناهي او په دغه معنا باندې ده چې لا تقف عند حد، دا په یو حد نه درېږي. په دې معنا عدم تناهي خلک وایي، او یو عدم تناهي بالفعل ده. دا عدم تناهي چې بالفعل باطله ده، نو دغه باطله ده په حق مخلوق کې هم دا باطله ده چې په یو چا کې دی بالفعل کل کمالات څه شي وي هغه راغونډ. دا شی چې دی دا ناروا دی. دا یو ټکی و، دا مې تاسو ځکه ویل چې دا د کتابو کې دا ملایان وایي اچا چې کوم ټکی نه منطق ویلي هغې بیا وایي هو کتاب کې لیکلي دي چې خدای تعالی ورته غیر متناهي کمالات ورکړي. نو ته که محترم نه پوښتنه وکړې ته غیر متناهي پېژنې؟ غیر متناهي خو د عوامو ته دوی داسې یو تعبیر ورکوي که نه چې ټول کمالات په ده کې راغونډو او دا خو د خدای توب دعوه ده. نو ته خو پوښتنه وکړه چې غیر متناهي وایي چاته د غیر متناهي اقسام څه شي دي؟ دا خو علمي اصطلاحګانې وې. طالب هلته خو خدای تعالی علما راغونډ کړي، لوی لوی خلک وو، پوهانو چې کله به علما پاسېدل نو د خولې نه به یې داسې الفاظ وتل چې هغه نه بیرون بل ځای کې چا اورېدلي وو او نه وه. نو که بیا کله هغه کلمات به بیرون را ووتل نو دا نور په ځای د دې چې پې پوه شي او حقیقت یې درک کړي چې د دې معنا مقصد څه شی دی، حقیقت یې څه شی دی، دا کلمه استعمالیږي د دې معنا څه شی ده. نو په ځای د دې چې ځان پوه کړی ور باندې تحقیق کړی ور باندې، نو د تحقیق او د ځای پوهولو ځان پوهولو په ځان باندې فتوی د کفر شروع کړلې، پلانې کافر دی او پلانې مشرک دی او فلان دا خاصې قصې دي. طالبه تاسو ته ما ویلو چې کمال دا دی په آخره زمانه کې چې د یو چا عقیده د اهل الله په باره کې سالمه پاتې شي. ابیله خبره ده چې تا ته فیض حاصل کړی یا دې ته نه حاصل کړی، برکت حاصلې یا نه حاصلې، هغه ځان ته جدا خبره ده. خو چې دومره عقیده د چا باب د اهل الله او د نیکانو په باب باندې سالمه پاتې شي او اعتراض په زړه کې پې نه لري، کمال دغه شی دی. دا خو دا څو کاله وشو مونږ چغې وداسې یو ځوان نه پیدا کېږي چې هلته کینو ورسره چې وروره دې سړي ته تاسو مشرک ولې وایي. او داسې د احمق زمون کوم دي دا پوسټرې چې لیکلي دي فیسبوکو کې خورئ پاس یو ځای کې ورسره لیکلي وایي د خدای دعوه یې کړې ویله که څه شی دي بس کم خوب مو به پکې لیکلی پلاني ځای کې خوب لیدلی دی چې دغه دی زه په عرش کې د خدای سره شریک وم او دا وم او فلان وم ویل ته لیکلي دا د خدای دعوه. لاندې بیا پسې لیکلي وي د پیغمبرۍ دعوه یې کړې، امام الانبیا ہونے کا دعوه. پاکستان کې دا شی چلېده، دا جوړ کړی م اول بریلیانو دی. طالبان دا کم پوسټر چې چاپ شوی د مبارک صاحب په خلاف د اول بریلیانو جوړ کړی وه. نو لاندې بیا پسې لیکلي دي چې د امام الانبیا ہونے کا دعوه، هلته دا لیکلي او بیا پسې لاندې لیکلي وي چې زما مقام د عبدالقادر جیلاني صاحب نه اوچت دی، بیا پسې دا لیکلي. بیا وایي چې دا ابوبکر صدیق صاحب نه مې مقام اوچت دی، بیا ورپسې دا لیکلي. دا نکتې مکتې سره را برابرې کړي. نو دلته وخت کې علما راغلي وو پروسه کال لاندې ماسپښین ناست وایي د دې کتابونو حقیقت څه شی دی. دا کوم کتابونه خلک پیر صاحب ته منسوبوي مالې ګور اول خو کتابونه دي نه بل چا لیکلي، خو که بالفرض بیا هم مالې زه دا کتاب د ده شنو تا ته خو الله عقل درکړی مالې و مولوي صاحب. داسې چېرته کیدی شي چې شخص واحده دی، یو شخص دی په آن واحده کې هم دعوه د دې وکړي چې زه خدای یم، بیا دې دعوه د دې وکړي چې زه پیغمبر یم، بیا دې دعوه د دې وکړي چې زه د عبدالقادر جیلاني صاحب نه مې مقام اوچت. نو تا ته خو خدای عقل درکړی. که خدا ناخواسته او بدبخته انسان را پاسېږي او هغه دعوه کوي، نو که چا د خدایي دعوه کړي نو خو خدای خو پیغمبر نه ټیک ده. او که د پیغمبرۍ دعوه دې کړې ده نو پیغمبر خدای نه. که څوک د خدای توب دعوه کوي هغه پیغمبر نه، او که څوک د پیغمبرۍ دعوه کوي نو هغه خدای نه وي. نو دا به څنګه کېدی شي چې یو څوک دی وایي هم خدای یم او هم پیغمبر یم؟ تا ته خو الله لږ عقل درکړی دی سړي وینا ته خو وګوره. اول خو دا دعوه چا کړې نه ده او بیا داسې بېهوده دعوه د یو څوک وکړي چې هم خدای یم او هم پیغمبر یم. بیا هلته خطوط ما سره مې ته راواخیستل مالې چې یو سړي خط لیکلی او خط لاندې چې کله خپل نوم لیکي د خپل نوم سره لیکلي فقیر یا د خپل نوم سره لیکلي الفقیر. نو چې یو سړی په کراتو مراتو د خپل نوم سره لاندې فقیر لیکي او بیا دا لیکي په خپل کتاب کې چې ما ته په خپل ذوق کې د یو ادنا کمتر انسان نه دا په خپل ذوق کې راته د خپل ځان د هغې نه ادنا ښکاري. د نبي علیه السلام د یو ادنا امتي نه خپل ځان ښکته ګڼم
نو که یو چا په خپل کتاب کې بیا دغه شی لیکلی نو چیرته چې څوک ځان ته فقیر وي نو هغه ځان ته خدای نه وایي، خدای فقیر نه وي، خدای غني وي. چې څوک ځان ته محتاج وي هغه ځان ته خدای نه وایي. څوک چې د نبی علیہ السلام ادنا امتی ځان ته وایي نو هغه بیا ځان ته پیغمبر نه وایي. یو ادنا امتی هغه چیرته ځان ته پیغمبر وایي. خو څه شی لیکلی دی هلته کتاب کې لیکلی دی چې نبی علیہ السلام راته راغی او زه یې په خوب کې مانځه ته مخکې کړم. دا د امام الانبیا دعوه د دغه ځای نه جوړه کړې ده. یو خوب کم سالک لیدلی کوم کتاب کې لیکلی دی هلته لیکلی دی چې نبی علیہ السلام زه مانځه ته مخکې کړم، ما پسې اقتدا وکړله سره د صحابه کرامو. نو د دې خوب نه دا شی جوړ کړی دی چې ته وګوره نبی علیہ السلام پسې اقتدا وکړه. نو دا معنی مقصد وي د دا دی چې زه د پیغمبرانو امام یم، امام الانبیا یم. نو انصافدار نبی علیہ السلام په خپل ژوند د صحابه کرامو پسې اقتدا کړې ده. حدیث د وفات کې مونږ لیدلی مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابوبکر صدیق زموږ ته نه ولاړ، عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه پسې نبی علیہ السلام اقتدا نه ده کړې، صحابه مخکې کړي نبی علیہ السلام پسې مونږ کړی. نو که چیرته د نبی علیہ السلام د چا پسې مونږ دا دلیل د هغې کس د پیغمبري وي او یا د امام الانبیا د دعوی وي نو خوب خو لا پرېږده ابوبکر صدیق صاحب پسې په ویښه مونځ کړی نو خو بیا هغه ته هم امام الانبیا وایه که نه، بیا عبدالرحمن ابن عوف صاحب ته امام الانبیا وایه. او که د خوب په واقعه کې نبی علیہ السلام چا پسې اقتدا وکړي دا ډېرې که دغه خوبونه هم نه لیدلي، دا خوب خو هم کله لیدلی چې یاره زما یو استاذ دی او ما پسې شاته جمع ته ولاړ دی، یا یو استاذ یو شاګرد د لاسه ونیسي خوب کې مخکې شه ته ماته مونځ راکړه. نو دا خرکوش چې سهار راپاڅېږي دا اوس برید ته وایي چې زما هلکه استاذ نه مرتبه اوچته شوه، دغه د استاد را پسې شاته مانځه ته ولاړ او ما پسې اقتدا کړې ده. نو دا خو دلیل د دې نه دی چې ته د استاد نه فوق شې، نه، دغسې خوبونه چې یو څوک ویني د علامه د وراثت وي. ته نبی علیہ السلام وړاندې کړلې مونځ ته دا علامه د وراثت ده، تا پسې نبی علیہ السلام اقتدا وکړه دا علامه د وراثت ده. نبی علیہ السلام صحابو پسې منځونه کړي دا علامه د دې نه چې زه اوس امام الانبیا شم او زما مرتبه او مقام او منصب د انبیا کرامو. خو دا هغه بېهوده شیان دي که نه خبر رانه بل خوا لاړه چې دا خلک یې کوي د غیر متناهي پورې رایاده شوله. خوب یې لیکلی بس ویې کړه اقتدا په دې کې څه محال ده. خوب یو سالک ولید چې مبارک صاحب نبی علیہ السلام مانځه ته مخکې که پسې مونځ یې وکړه، په دې کې څه محال ده. دې کې اوس کفر د کوم ځای نه راغی، بېدیني کوم ځای نه راغله. اوس مونږ عقیده ده په دې باندې چې دا د خدای تعالی د نبي علیہ السلام وارث نو که مانځه ته یې مخکې کړی دی کې بدیت څه شي نه دی چې د پسې مونځ کړی دی. خو دا خو هسې قیسې که نه، خو غم بیا خفګان بیا دې ته راشي چې کله خپله دغسې خوبونه ویني بیا ډېر په ناز یې بیانوي خپله چې لیدلي پلانی صاحب خوب لیدلی او پلانی سالک خوب لیدلی زما په باره کې او دا خوب یې لیدلی او دا خپل بیا ډېر ښه وایي که موږ ولیدل هغه بیا نه مني. سره د دې نه چې د مبارک صاحب رحمت الله علیه په دربار کې یعنی د معاینې بازار و، د مشاهدې بازار و، دې شیانو ته نه چا اعتبار ورکو نه دې ته چا کتلی. دا خوبونه او دا کشفونه او دا انوار لیدل او مکاشفات دا په هغې دربار کې ډېرې وړې وړې خبرې وې. دې ته د چا بالکلي التفات نه و، نه چا دې ته کتلی چې پلانې صاحب پکې کشفي دی او د کشفونه ولیدل. دا د هېڅ حیثیت نه و. د کشف څه معنا ده چې تا کشف ولیدو هلته ناست یو بل ملک دې ولیده. نو دا خل ویډیوګانو کې هم ګوري طالبه، دا خل په خوب کې هم ګوري. دې شیانو ته چالته حیثیت نه ورکو. یو ورځ یو سالک ورته راغی صاحب خوب مې لیدلی، کومه ورځ لکه چې بیا ورته راغلی خوبونه ډېر کوي خو زه کې وینې که نه، که تا خوبونه ډېر نه کولی خو نه به دې لیدلی. په ځای د دې چې ته خوبونه وکړې خو د الله عبادت کوه، د خدای بندګي کوه، خدای تعالی ته ځان نږدې که، هغه داسې بازار و. خو بس دا د طول د وخت نه چې موږ او تاسې وګوره د نیکانو سره زمانې خلکو جفا کړې ده، هر وخت یې جفا ورسره کړې. دا څومره بازار چې تاسو ولټوئ دا صاحب چې هغه کم چې کم ډېر سرسخته مخالف وي او دشمن وي به دې ردي وایي که تاسو لاړ شئ هغه ته وایي صاحب ته ورغلی هلته دا سړی دې نږدې نه لیدلی و، پوښتلی دی و، عقیدې دې پوښتلې وتې نه، نظر دې پوښتلی و چې ستا څه نظر دی؟ نه صاحب. ښه نو ولې لګیا وې پلاني شیخ الحدیث صاحب ویلې؟ حتی پلاني شیخ الحدیث ته چې بیا ورشي حضرت ته ورغلی تا لیدلی دی؟ نه. چا ویلي پلاني؟ بس دا ټوله خبره په دې پلاني څرخېږي. پلاني ویلي دي او پلاني ویلي دي او پلاني ویلي دي، لاندې نږدې نه هېڅوک هم نه دي تللي چې دا بازار یې مطالعه کړی چې دلته څه شی وه، څه سودا خرڅېدله او څه قیسې پکې وې. خو بس هسې واهیات دي خلکو راغونډ کړي. پوښتنې ورځ شته دی، الله به ورځ راولي. نو خبره مې په دې پورې درته کوله که دا سلسله تر هغه حدیث یومي پورې بود، د دې حدیث یومي نه شروع کې او هلته ونه دری، دا سلسله هم داسې روانې نو څه شی راځي؟ تسلسل. او تسلسل هم څه شی دی؟ لاندې دلیل وایو. او طالبه که دا سلسله ته دری نور یې مخکې نه وی، یو ځای پورې دې بوتله نوره دې ودروله. نو چې او دې دروله د هغې آخري حادث په باره کې مونږ پوښتنه کوو چې د هغې دپاره اوس پیدا کوونکی څوک دی. مثلا د خدا پیدا کړ، دا تا آخر فرض کا چې دا تا آخر فرض کړ نو دا خو خپله ممکنه خاص دی. نو دته وجود چا ورکا؟
کته وای چې دته چا وجود نه دی ورکړی لازمي ترجیح بلا مرجح ولی ځکه دک د ممکنه خاص دی په دک عدم وجود پروت او دا عدم وجود ته ترجیح په چا باندې ورکړه په عدم باندې ورکړه او کوي چې نه دته چا وجود ورکړی نو چا ورکړه نو کته وای چې دته وجود ممکن ورکړی نو کوم ممکن یادای دا ممکن یادای مخکې خو بل اشتنه تاسو سلسله و دروله نو چې دا ممکن یادای او د لپاره تا دته وجود چا ورکړه او دته وجود چا ورکړو دا ورکړو دته وجود چا ورکړو او دته وجود چا ورکړ لازم شه دور او دورم باطل دی او دور عبارت ته توقف تشین علی نفسه نو په دی وجبان دا استحاله راځي نو چې دا استحاله راځي نو لابد ان يكون موجد العالم عالم خارجا عن العالم لابد د دې خبره نه چې موجد د عالم د عالم نس شوی خارج وي دا د په سلسله د عالم کې داخل نه وي نو چې بیرون وي هغه بیرون ذات به څوک وي والمحدث للعالم هو الله تعالی محدث عالم څوک دی د درته وی وقد يتوهم واستلت دا خبره خو مونږ پرون وکړه وی دلته چا یو وهم کړی چې ان هذا دلیل علی وجود الصانع دا پاس چې مونږ کوم دلیل ویل دا دلیل دی په وجود د صانع باندې من غیر افتقار لا ابطال التسلسل ضرورت نشته دی چې څوک څه شي کی ابطال د تسلسل د پاره دلیل وای بس هم دومره دلیل دی لکه محدث عالم څوک دی باری تعالی دی ولی ځکه وی عالم د علامین دی علامه چاته ویل کی علم بدی ته چې دا به علامه علی الغیر وي اوس کومګ راولګيګو او چې الک دا وس عالم بیرته عالم پیدا ک نو لازمیږي څه شي کون دي شي علامه علی نفسه او کون دي شي علامه علی نفسه څه شي دا باته بلکې شی به علامه په غیر شی به علامه په چاوي نو مشکل دارات نو چاولی تسلسل ته ضرورت نشته دی وای نه ولیس کذالک دا څنګه د لکزینو خلکو چې ویلې دا چې دا دلیل دی ابطال د تسلسل ته ضرورت نه لري بل هو اشاره الى احد ادله بطلان التسلسل بلکې دا اشاره ده یو د ادله د بطلان د تسلسل ته یو د ادله د چاته دا پاش د کوم خبره کړې ده نو دا اشاره ده یو د ادله د بطلان د تسلسل ته او یو داغي ادله د بطلان د تسلسل نه څنګه دی نو خبر اوس مونږ وکړه وهو انه لو ترتب سلسله الممكنات لا الى نهايه ترى ولګید سلسله د ممکناتو د فرض کړه تر چا پوری تر لا الى نهایت پوری مثلا یا په جانب د ماضی کې یا په جانب د چا کې د مستقبل کې هم د څه پسیزه نو لا لحتاجت الى عله نخام خذاب محتاج وچات دا ممکنات دا سلسله غیر متناهیه دا به محتاج علت خامخ علت خو بغواړي دیو ته چا وجود ور کړی وهي لا يجوز ان يكون نفس عاده سے خنش کېدل چې شی د علت د پاره د خپل نفس ګرځي الکه دی شی وجود د خپل نفس ور کړی نو شیخ علت د پاره د وجود د نفس نشي ګرځیدل ولی کشي لازم بشي کون د شی واحد هم علت هم معلول او کون د شی واحد هم علت معلول چې دا باطل دی دی شی ته وجود په خپل د نفس ور کړی نو هم د علت شه هم د څه شه او کون د شی واحد علت معلول دا باطل ده نو دا خلاړه بلې ته ګوري ولا بعض څه ده ولا لبعضها او دا سن نشي کېدل چې یو شی د علت چې د پاره د بعضو یو د علت د پاره د بعضو شي مگر ان سابق د علت د پاره د لاحق شي ولی دی ویل استحاله کون شی علتا لنفسه محاله د یو شی د علت لنفسه شي ويعلله بیا د پاغه کمکارو کې وغه د پاره د علت جوړ شي دا خو نشي کېدل نو چې نشي کېدل نو بل خارجا عنها بلکې خامخا د علت بس شي وي ځکه دا خپل معلول دی نو دا د بل د پاره علت کنو دا څنګه کېدی شي مقصد دا دی چې دا ممکن دی هغه ممکن دی او د دوانو کې عدم وجود دوانه سره برابر دی نو چې وجود ته ترجیح پچا ورکې په عدم ورکې نو خو علت وغواړي هم د څه پسې نو بل خارج عنها بلکې دا علت به خارج وي دا غینا داخل بني فيكون واجبا نو هغه به واجب وي نو فتنقطع السلسله نو سلسله څه شي شولا یعنی دغه استحاله د دین راضی چې لازمیږي کون د شی علت لنفسه کچیر ته موجد د عالم من سلسله الممکنات شي یا لازمیږي طالب څه شي هله دور لازمیږي او دور څه شي دی باطل لازم بشي کون د شی واحد هم علت هم څه شي یو په پیو موقوف شو بل په چا موقوف شو په بل او یا بلازم شي تسلسل او تسلسلم باطل دی دا درې وانه استحاله څه شي دی باطل دي نو دلیل جوړ کی پنه منطقي سره وای ولو كان موجد العالم كچرت موجد عالم عالم شي موجد عالم داخل في العالم شي یو جزء د عالم نشي نو لازم بشي یو د استحالات ثلاثه او استحالات ثلاثه خو باطل څخه خپل استحاله نشي محل دی نو موجد د عالم جزء من العالم کېدل دام باطل شول خنو څوک به
بس دا لازمي خبره ده چې موجود د عالم به داخل فی العالم نه وي بلکې خارجا عن العالم، دا به خارج وي د چانه د عالم نه، او خارج د عالم نه هو الله تعالی.